بهرحال دا د یعقوب علیہ السلام امتحانات دغه شانته د دې نه علاوه د نورو پیغمبرانو تاریخ کا ګوري د نورو پیغمبرانو زندگی کا ګوري پاغي باندې غټ غټ مشکلات مصیبتونه او سختۍ راغلي دي نو که په ما او په تا باندې تکلیف راځي په مسلمان باندې تکلیف راځي نو دا څه ناشونې خبره نه ده خو زمونږ په معاشره کې مصیبت دا دی چې کله په غټ ماما باندې په مخوریز باندې مصیبت راشي په مالدار باندې مصیبت او بیماری راشي نو خلک بیا ویره دا جسم د ګناهونو ډېر زیات کم شو او چې کله په غریب او په خوار سړي باندې مصیبت راشي بیماری راشي نو وی خدای پیژندلې دی الله نیولې دی دی وخت کې پکړ کړی دی او دی وخت کې گرفتار کړی دی دا الله په غریب کې وی ظالم راغلی دی بیا دا وی د غټ دپاره د سرمایهدار ماما دپاره موږ بیا دا وایو چې ګناهونه ترې نه کمیږي او دوړیږي او الله ته نږدې کیږي او د الله په یادو کې راغلی دی او په پاک مخ باندې به الله لذي او چې کله غریب او عجز او کمزورې په هغه باندې مصیبت او درد او تکلیف راځي نو موږ هغه پسې بیا پچموزې کوو موږ هغه پسې بیا خندنې کوو موږ وایو د الله پاک په پکړ کې راغلی دی د الله په غریب کې راغلی دی او دې اوس ځان خلاص کی او دا ورګه اوس دې وخت کې صحیح په گرفتاری کې راوستی دی دا زمونږ خبرې یلکه دا مصیبتونه دا مشکلات دا په پیغمبرانو باندې راغلي دي ما راته په آدم علیه السلام په یعقوب علیه السلام په یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام خپل وروڼو له کور نه اغوا کړی دی رور اغوا کولو دا ډېره لویه خبره ده دغه شانتې یوسف علیه السلام خپل وروڼو کوی ته غورځولی دی تا باندې که پردی سړی گزار وکړي هغه هم درد کوي پردی سړی تاله درد درکړي تکلیف درکړي د هغه گزار هم ناکاره گزار دی خو چې تاله خپل رور او خپل خپلوان گزار درکړي نو هغه گزار ګورې ډېر ناکاري به قبر ته رسی هغه زخم بیا ځای له نه راځي ولې د خپل خپلوان نه خو د سړي دا تمه نه وي که نه د خپل خپلوان نه خو د سړي د همدردۍ تمه وي د خپل خپلوان نه خو د بنده دا تمه وي چې دی به زما په سر باندې لاس ږدي دا تمه وي چې دی به زما په زخم باندې ټکور لګوي دا تمه وي چې دی به دې مصیبت کې دې مشکلاتو کې مال مرسته مال ډاډګیرنه ما سره به امداد کوي او هغه خپل چې په تا باندې گزار وکړي لکه د یوسف علیه السلام خپل وروڼو چې کوی ته هغه غورځاو په هغه به څه تېرېده دا مشکلات نه دي او هغې څه کوي که بیا وروستو تللی دی د باچا کور ته تللی دی د باچا په کور کې د هغه پرورش دی خدمت کوي سره د دې نه چې باچا صاحب وزیر اعظم صاحب خپلې ښځې ته وي چې د ده خیال ساته اکرمي مثواه عسا ان ینفعنا د ده به خیال ساتي د دې احترام کوه د دې عزت کوه او هغه زنانه ولګېده هغه د باچایۍ د کور چې یوسف علیه السلام ته یې لاس اچو د یوسف علیه السلام نه مطالبه کوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون آغا زنانا چې یوسف علیہ السلام په کور کې دی هغې یوسف علیہ السلام لا عزت تلاس اچو هغې د یوسف علیہ السلام نه مطالبه کوله د بدعملۍ مقابل مطالبه کوله دروازې یې بندې کړې دي ماحول یې جوړ کړی دی فضا یې جوړه کړې ده لیکن یوسف علیہ السلام هغه ورته وی زه د الله په ذات باندې پناه غواړم الله به مال د دې نه پناه راکړي داسې نه وي چې بس الله چې چاته پیښه کي ځان دې ورته میښه کي نه ته میښه نه نټ بینس نټ بفلو ته میښه نه ته به د ځانه میښه نه جوړی چې د پیښې نه تیښته نه کېږي دا زموږ متل دي دا غلطې دي
یوسف علیہ السلام ثابت کړه دا خبره چې د پیښې نه تېښته کیږي. یوسف علیہ السلام دا متل غلط ثابت کو چې الله چې چاته پیښه کی نو ځان دی ورته میښه کی. نه واستبق الباب، منډه کړه دروازې غاړې ته منډه والا د دې زنانه نه، او الله طرف ته आवाज کو چې الله د دې غم نه بچ کولو والا، پناه ورکولو والا، یا الله بل څوک نشته ته راله پناه راکې، ستا په ذات باندې د دې کار نه پناه غواړم. دا د بدعملۍ دعوت دی. دا لږه سخته وه په یوسف علیه السلام باندې راله، او بیا یې څه کوي، بیا په هغه باندې الزام هم لګو چې کله سړی راغی نارینه کور ته راغی والف یا سیدها لدى الباب، سړی راغی په دروازه کې را روان دی، د کور مالک را روان دی. د کور مالک له نو پکار چې دا زنانه یوازې کړې وي، د کور مالک له هم نري پکار او چې داسې کورونه هر وخت خوشې کوي را خوشې کوي، داسې کمرې مو داسې رومونه مو خوشې کول را خوشې کول نه غواړي. او که نه نو یوسف علیہ السلام باندې بلیم لگاو، الزام لگاو. هغه خپل خاوند ته وی ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. خاوند ته وی دې سړی ما تلاس چولې دی. دا خلک وی د غانو کې او د سندرو کې دا خلک وی چې که یوسف نه وی نه به د مصر بازارونه که څنګه او نه به د حسن او نه به عاشق زلیخا به عاشقې دا او که نه داسې خبرې کوي. وی زلیخا چې کوم ده که دغه نوم دی او که بل نوم دی هر څه چې دی خو دغه ښځه را دا عشقه معشقه نه وه، دې کې عشق نه و. عشق والا چې دی هغه خو وی ګزار دی په ما ولګي، هغه خو وی سر دې زما مات شي، خو چې دا چا سره زما مینه را دی دی بچ شي. نو دا څنګه شکه وه چې هغې یوسف علیه السلام باندې الزام لګو چې دله سزا پکار ده. ما جزاء من اراد باهلک سوءا، وګوره د وی غلطه اراده کړې وه، د ما عزت ته لاسه چولې الا ان یسجن، دله جیل پکار دی، دی جیل کې بند کې د عمر بر دپاره. وګوره ورته د بې خوندو بې غیرتو په وطن کې سزا ښځې اورئ، زنانه سزاګانې اورئ چې دله سزا او کومه ښځه دغه شانتې کوڅه ډبه ښځه سزاګانې اورئ چې دی او عذاب علیم یا وله دردناک عذاب ورکوي. خیال لرې نو دې کې عشق د کوم ځای نه او په داروغه باندې دا کیسه چې هغه به هغه ته لاس اچو هغې بدنامه نو دې کې عشق د کوم ځای نه. بله دا ده چې د خاوند ښځه ده په نکاح شوې ده او خپل خاوند یې شته او پردو نارینهو سره لین دین ساتي، نو دا خو دو نمبر ښځه ده. نو ته دو نمبر ښځې پیغمبر ته واده هم بیا په داروغه بیا وی دا زلیخه بیا یوسف علیه السلام ته واده شوې وه او دا بیا ړنده شوې وه او دی بیا وی چې بس د ما نه دا شی جوړ شوی دی او دې تفسیرانو کې لیکلي دي او دې کتابانو کې لیکلي دي. وی لیکلي به په کتاب کې خدا ووره چې الله د پیغمبر په نکاح کې دو نمبر ښځه نه راولي. غلطه ښځه دا د قرآن قانون هم دی. د نور صورت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ودرې د قانون د صورت نور کې وایي چې دا پلیتې دا ګنده ښځې چې کوم دي دا پیغمبرانو په نکاحونو کې الله نه راولي. دا چې ته ګنده او خلکو سره مناسب دي هغه شانتې د دې په شان خلک او پاکې ښځې د پاکانو دپاره دي.